او نن دغه کسان راپاسي وایي چې مونږ سیاسي مولا نه منو، مونږ جمعیت علما اسلام نه منو، مونږ مولانا فضل الرحمن ذکریا محمودي. کتونکو زه نن په داسې یو موضوع باندې خبره کومه چې هغې تعلق د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سره دی. او چې څنګه تاسو کتلي اوس لږې ورځې مخکې پی ډي ایم جلسه وشوه په پېښور کې، هغې نه بعد بیا ملتان کې بله ورځ جلسه وشوه. لیکن دغه خلک چې راپاسېږي کم یقینا چې هغې دا وایي چې مولانا فضل الرحمن مونږ علما منو خو سیاسي مولا نه منو، دا هغه کسان دي، دا صرف قادیانین دي. ځکه چې قادیانینو نه بغیر داسې څوک نشي ویلی چې مونږ سیاسي مولا نه منو باقي نور علما منو. ځکه عمدي سیاسي مولا نن ستا په اسمبلی کې قادیاني کافر اقلیت منظور کړی دی. د جمعیت علما اسلام سیاسي مولا مفتی محمود رحمه الله په 1973 کې قادیاني د آئین کې کافر منظور کړی دی. کله چې مفتی محمود رحمه الله اسمبلی ته رادننه شو او هغه ناست و، مفتی محمود رحمه الله اسمبلی کې ناست و او مرزا غلام احمد قادیاني هغه چې کله اسمبلی ته رادننه شو تسبیح ورسره پټکي والی او هغه وی لا اله الا الله محمد رسول الله. ټول اسمبلی ممبران ورته حیران شو چې دا څنګه چل دی، دا خو دی خو کلمه م وایي، د خو تسبیح م دي ورسره او پټکي م والي دی او دی بیا م وایي چې دا کافر دی او قادیاني دی. نو زه هغې کسانو ته دا جواب نن ورکومه چې کم کسان دا وایي چې مونږ سیاسي مولا نه منو. نو که نن دا سیاسي مولا نه وی، نن به ستا د مدرسې حفاظت، نن که ستا مدرسې حفاظت کې ده نو دام د مولانا فضل الرحمن د برکته ده. نن که ستا ملک محفوظ دی دام الله رب العزت د مولانا فضل الرحمن د برکته کړی دی. او کم کسان چې سیاسي مولا نه مني صرف قادیانین دي، نور نشي کېدی. مولانا فضل الرحمن زمونږ د سر تاج دی. مولانا فضل الرحمن ټولو علماء 16 لاک علما په اعتماد کوي. او نن دغه کسان راپاسي وایي چې مونږ سیاسي مولا نه منو، مونږ جمعیت علما اسلام نه منو، مونږ مولانا فضل الرحمن صاحب داسې قسمه دغه چې دا د قادیانینو ایجنټانو دي. او د مولانا فضل الرحمن صاحب هغه باره کې خو د ډېرو علماو ښه رایه ده. نو امید دی تاسو دا زما ویډیو مخکې ورسوئ. والسلام.